بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، نن زموږ د یوټیوب چینل دا دریمه ویډیو ده او کوم ملګرو چې چینل سبسکرایب کړي نه وي هغې دې سبسکرایب کړي، ځکه چې په دې کې به مونږ تاسو سره مزید انفارمیټیو ویډیوز شیر کوو چې انشاءالله هغې نه به تاسو ته او څومره ملګري چې د چینل کتونکي دي هغې ته فایده میلاویږي. راځو خپلې خبرې ته. نننۍ ویډیو زموږ هغه د یو وایرل ډیزیز باره کې ده چې نن سبا زموږ په دې ټوله علاقه کې آشوب چشم یعنی د سترګو بیماری کنجکټیویټس چې ورته وایي دا خوره شوې ده. دې بیماری کې څه چل کیږي؟ دې بیماری کې یکدم په سترګو کې سوزش یعنی خارښ شروع شي، سترګه وپړسیږي، تکه سره شي او ګاټې ډېر سخت درد شروع کړي. او غالبا په هر یو کور کې نن سبا دا بیماری عام شوې ده چې خلک ورته ډېر پریشان وي او ترشي چې دا په زما په سترګو څه چلو شو. نو دې ته آشوب چشم دا وایرل ډیزیز دی. وایرل ډیزیز مطلب دا ما نه تا ته ولګېدو، تا نه بل ملګري ته لګي، بل ملګري نه بل ملګري ته لګي. خو دې کې ډېر د احتیاط ضرورت دی چې کوم خلکو ته دا بیماری لګېدلې وي پکار دا چې هغه سره لږ ګیپ وساتلی شي، هغه سره ډېر میل جول ونشي، هغه ته سترګو ته ډېر ونشي کتې، د هغه سترګو سره لاسونه ونه والي شي. او هغې ملګري ته چاته چې دا لګېدلي نو هغه له پکار دي چې په ساده صفا اوبو باندې سحر ماښام دا سترګه ووینځي او د خوږ درد دپاره ساده بروفین ګولۍ که ماشوم وي نو بروفین شربت یا پونسټان فورټ ګولۍ دا استعمال کی چې دې سره د دې خوږ ختم شي. او میتاکلار ډراپ چې انتهایی آسان 70-80 روپۍ باندې میلاویږي، یا پریډنیسنٹ آئی ډراپ هغه هم همدغه 100-120-150 روپو پورې میلاویږي. هغه به 4 ټیمه په دغه سترګه کې 2 قطرې اچي. 3 ورځو پورې به دې ته وګوري که چېرته 3 ورځو کې فرق رانغو نو بیا موکسي فلاکساسین زه تاسو ته فارموله ښیم چې په دې فارموله کې تا ته هر یو د ښې کپنۍ ډراپ میلاویږي د سترګو، هغه به دې کې اچي. موکسي فلاکساسین، او فلاکساسین، سپروفلاکساسین. دا ډراپ که چېرته 3 ورځو کې تا ته شفا میلو نه شوه، فرق رانغو، نو هغې نه بعد دغه انټي بایوټیک ډراپ چې کوم یو دی دا هم ته په هغې کې اچولی شي. او دا داسې څه د خطرې یا د ویرې خبره نه ده، وایرل ډیزیز دی. انشاءالله الله جل جلاله